ګرانو لیدونکو یو بله ښایسته ورځ د خیبر سهار د پېښور نه نیغ په نیغه ټولو لیدونکو ته ستړي مه شئ خیر اغلاس وایم په دې تمه په دې یقین چې ټول به روغ جوړ او ښه به یا خوشحاله به جي یو نوی سهار یو ښکلی سهار او امید زموږ هم دغه وي چې د خیبر پلیټفارم نه یا د دې شیشې نه تاسو کوم هم پروګرام وګورئ د هغې نه زده کړه وکړئ او د هغې نه چې کوم اویرنس یا کوم میسج موږ خورول غواړو په هغې باندې تاسو پوهه حاصله کړئ او په هغې باندې تاسو پوه شئ چې آیا دا میسج یا د دې چې کومه ټولنه ده یا د چې کوم میلمانه ده راغواړي آیا د دې شاته مقصد څه دی نو همیشه مونږ چې دی نو ټو د پوینټ هغه خبرې کړي چې نن ورځ د یوت وي هغه زلمي مونږ راغواړو چې هغې څه نه څه اچیو کړي وي خو نن پکې یوت کم دی مونږ غواړو چې کوم زمونږ غیر چاپېره کوم حالات روان دي یا کوم قسم ډیزیز یا کوم قسم بیمارو سره مونږ مخ یو آیا هغې مخنیوي مونږ څنګه کوی شو او د هغې علاج چې دی هغه څومره ضروري دی نو په دې هکله باندې مونږ سره ډاکټر صاحب ناست دی هغې سره هم خبرې اترې کېږي او ورسره هغه تکړه ځوانان به هم تاسو ته ښایو چې هغې د دغې سختو نه تېر شوي دي خو بیا هم هغې خپل همت نه دی بایللی بیا ورسره د سپورټس په میدان کې یعنې د پیغلو په میدان کې یو داسې لیډي موږ سره ناسته ده چې هغې ډېر څه اچیو کړي دي دومره ډېر ماشاءالله د هغې په کوډ باندې دومره بیجز دي چې زه هغې ته ګورم ماشاءالله دې شمارم چې دی کم دی نو د هغه اچیورز دي چې دا یو پوزیټیو میسج خوري د خپل ټیلنټ د خپل قابلیت او د خپل فیلډ په هکله باندې پولیو خبر به زه کوم پولیو یو داسې وبا یا یو داسې بیماري ده چې په ټوله نړۍ کې ټولې دنیا کې هغه ختمه شوه خو بدقسمتۍ سره په پاکستان کې او بیا په KP کې چې دی هغه اوس هم تر اوسه لا پټه ناسته ده هغه ځکه چې زموږ د خلکو دا یو کم سوچ دی چې نه کله دی پولیو والا راشي نو کیدای شي د پولیو قطرې چې زموږ ماشومان وخوري نو هغه به خدای مکه د جون په منډو تړلو کې وروستو راشي هلکې دا پولیو قطرې نه ورکول چې دی ستاسو چې دی نو هغه د مور پلار هغه وایي مینه کې هغه وایي سیلفشنس راشي تاسو هغه د مینې اظهار په دې طریقې مه کوئ په دې طریقې کوئ چې کله پولیو ټیم ستاسو کور ته راشي نو خپلو ماشومانو له د پولیو 2 څاڅکي ورکوئ چې د هغې ټول ژوند محفوظ شي ولې چې کله دا ماشومان خدای مکه دغې بیمارۍ سره مخ شي نو د هغې سکولز هم ډسټرب شي د هغې لایف هم ډسټرب شي او هغه په خپل ځان خو بوج جوړ شي په تاسو په خاندان باندې هم بوج جوړ شي نو د دغې ماشوم یا د دغې جینۍ یا د دغې هلک سروایو کول چې د هغه بیا ډېر ګران شي په دې معاشره کې هر یو کس ورته په تنګ نظر باندې ګوري هر یو کس ورته په سپک نظر باندې ګوري بدقسمتۍ سره زموږ ملک هغه فیسیلیټیز هم نشته هغه کلوز هم نشته چې بیا موږ ایکسپیکټ کړو دا شی نه د پولیو مهم چې دی د 21 نه شروع شوی دی او دا به چې دی د 25 پورې انشاءالله جاري وي امید لرم په دې تمه باندې او په دې یقین باندې چې تاسو په ټول په دې کې شرکت کوئ او هغه کسان چې هغې وایي چې یاره زموږ بچي ټیک شي نو پلیز تاسو به ورونه کولاوئ او هغې سره پوره تعاون کوئ ویلکم به ورته کوئ د چای اوبو صد به ورته کوئ او بیا به خپل ماشومان بوځئ او هغې له به د پولیو هغه 2 څاڅکي قطرې خامخا ورکوئ ولې چې موږ نه غواړو چې زموږ ملک هم په هغې ملکونو کې راشي هلکې یو ځای کې هم نشته ټولو نه ختمه شوې ده بدقسمتۍ سره پاکستان کې یو څو نور داسې ملکونو خو موږ په KP زور ځکه ورکوو چې KP کې یو څو کیسز داسې شته موږ غواړو چې هغه هم ختم شي اوکې جی راځو به د ټولو نه اول لیډیز فرسټ وي نو ستاسو ټولو په اجازت باندې اول به زه د لیډیز انټروډکشن وکړم ماشاءالله ډېر څه دي د دې په قابلیت باندې ډېر غټ پروفایل دی خو چې کوم مونږ هغه مین پوینټس دي هغه مونږ راغوښتي دي هر یو جینۍ غواړي چې زه د ټیبل ټینس وکړم بیډمنټن دی وکړم یو شی دی وکړم بل شی سپورټس اکټیویټیز زه به دا وایم چې سړو سره خو خوند کوي خو چې کله یو جینۍ هغه کوي نو هغه بیا نور هم یونیک شي ډفرنټ شي ښایسته لګي او چې کله هغه اعزازات ګټي نو بیا نور هم مونږ ویاړ کوو په هغې باندې صبا اسحاق مونږ سره دی جی او دا انچارج دی جی د APS گرلز کالج اولمپکس بینټن اینڈ ټیبل ټینس او دې ته ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم څنګه تاسو ښه یې بالکل شکر الله صبا جی ښه بیجز نه ښکاري لږ پټ شوي دي ابھی نظر آئے دا به پوره ته پوښتنه کوو چې دا چرته او کم ځای کې او دا ہر یو بیچ به یو جدا کہانی لري سمجھ تو آ رہی ہے نا میں جو کہہ رہی ہوں بس چلو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا اردو کا مسئلہ ہے میں نے کہا نا کہ میں جو بول رہی ہوں آپ کو سمجھ ہی نہ نہیں تھوڑی بہت سمجھ آتی اوکے جی اوس موږ راشو جی یو داسې ډاکټر چې نن موږ په پولیو هم خبرې کوو ویکسینیشن باندې هم خبرې کوو او مین چې کوم کاز یا کوم یو زه به وایم 2 بیماریه داسې یو ایکول روانې دي او کینسر په هغې کې د ټولو نه اول مهم کیس دی چې هغه ټارګټ کېږي او ریشو یې زیاتېږي ورځ تر ورځه نو په هغې باندې هم خبرې اترې کوو موږ سره دی جي پروفیسر عابد جمیل صاحب ٹھیک شو پروفیسر میڈیکل آنکالوجی ایٹ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دا آنکالوجی سے شیر دا بس ڈاکٹر صاحب نے تپوس کوم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم څنګه ډاکټر صاحب ښه الله فضل دی بالکل ټیک ټاک
خدای فضل یو ډیر غټ کاز باندې لګیا یې کار کوي لګیا یې او هغه کې بیا چې د میډیسن فراهم کول فری میډیسن فراهم کول او بیا د هغه کسانو علاج چې هغه جون ختم شي هغه امید ختم شي او تاسو یو رڼا ورکوي زما په خیال د تاسو کار د ټولو نه هغه مهم دی او غټ دی جی اوکې جی بیا یو داسې تکړه زه به دې ته زه نه هغه سپیشل ویلی شم ولې چې او نه ورته معذوره ویلی شم مونږ معذوره کې راځو زمونږ ذهنونه معذوره دي مونږ د دې په متعلق چې کوم سوچ لرو هغه معذوره دی ډېر څه کړي دي اوس هم په سپورټس کې وروستو نه دي په کاروبار کې وروستو نه دي په نور څه کې وروستو نه دي سختې نرمې د دې په ژوند کې راغلي دي تېرې کړي دي ولې چې پولیو دوی ته شوې وه پولیو په کوم عمر کې شوې ده څنګه شوې ده مشتاق صاحب دا څنګه د پوره د خپل لایف تیر که تیرۍ لګیا دی د کومو سختو نه تیر شوي دي دا به د دې زباني دي نه اوروري دې ته ویلکم کو السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه جوړ یې شکر الله ټیک ټاک یې بالکل ټیک ماشاءالله تاسو خو چې کلم راغلی داسې اکټیو راغلی او داسې چمتو راغلی که نه چې موږ له الټه انرژي میلاویږي تاسو نه تھینک یو جی تھینک یو جی راځو به ون بای ون د ټولو نه اول چونکې ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی نو زه به غواړم چې ډاکټر صاحب نه موږ چونکې ډاکټر صاحب موږ نن چونکې موضوع پولیو ده خو موږ به پکې کووډ هم ډسکس کوو موږ به پکې کینسر هم ډسکس کوو او تاسو ماشاءالله په هر یو باندې تاسو خبرې کوئ شئ اوپنلی موږ هغه ډسکس کولی شو د ټولو نه اول پولیو زموږ ملک کې او بیا کې پکې شته او مونږ غواړو چې آیا دا ختم شي خو د خلکو یو سوچ دی چې نه دې سره به زموږ ماشوم چې دی جي الکانو له نه ورکړي چې دا به اپاید شي دا به چې دی د بانچ پن ښکار شي د دې به ذهنونه کار پرېږدي به دا وشي دا به وشي بینګ ا ډاکټر څه وایه نو زمونږ یو قسم داسې وګڼئ چې بدقسمتي ده چې مونږ هر پازیټیو شی نیگیټیو سایډ ته بوزو ایگزیکټلی نو بجای دې چې مونږ ټولې دنیا ته وګورو چې ټولې دنیا کې پولیو چې دی هغه ختمه شوه اور عمدې ویکسین په وجه باندې ختمه شوه خو مونږ هغه چې دی نیگیټیو سایډ ته بوتلو او دې سره مونږ میتس اٹیچ کړه چې کترې به ورکې نو بچي به نه کېږي یا په حج به شي یا به نورې مسلې جوړې شي نو هغه شی موږ نیگیټیو سایډ ته بوتلو نو په دنیا کې ما بخیر 2-3 ملکونه پاتې شو چې هغه انډونیشیا افغانستان او پاکستان چې کوم کې پولیو اوس هم شته او زما په خیال دې نه غټه بدقسمتي زموږ څه کېدی شي چې زموږ چې کوم په یونایټډ سټیټس امریکې کې اوس هلته کې چې کوم د پولیو د هغه اکوپمنټ د په عجایب گھر کې پراته دي لکه عجایب گھر ته به تاسو قدیم شو قدیمي زمانه کې راغلی 70s نه په زما په خیال چې هلته کې بیا نه دی شوی صحیح نو هغه شی چې کوم په دنیا کې په عجایب گھر کې دی هغه زموږ ملک کې اوس هم ماشومانو کې لکه سروایو کوي نو لکه صرف د خپل هغه نیگیټیو سوچ په وجه باندې موږ خپل ماشومانو ژوند چې دی هغه ټول عمر دپاره تباه کړو لکه هغه نه د خپل ځان بوجو چتولی شي بیا او نه د خپل کور او نه د معاشرې هغه بوجو چتولی شي بالکل بیا هغه نیگیټیو سټیګما چې کوم سره اٹیچ دي هغه بیا ځان لا ده لکه زموږ خلک خو نومونه بیا ډېر ښایسته ورکوي که نه پښتانه خو ماشاءالله دې کې تکړه هم ډېر دي نو په دې باندې لکه نورم د خفګان خبره ده چې یو کس دی هغه هیڅ غلطي نه وه د مور و پلار غلطي په وجه باندې هغه ته دومره غټ یو نقصان ورسېدو او مونږ بیا الټه چې دی نو هغه ته نومونه لو او لکه بلیم کوو نو دا یو بل جزانو بدقسمتي ده بیا صحیح نور خبرې به تیرې به هم کوو په دې باندې خو سبا جی له به راشو سبا جی اردو میں بات کر لوں کہ پشتو میں بات کر لوں اردو میں نہیں میں اردو میں کر لوں کہ پشتو میں اردو میں اچھا اردو میں بات کر لوں تھوڑا بہت آپ خیر داسې وي زما د دې د سر د پاسه تیرې دی وختي زما خبرې سبا جی خپل دا چې کومه ستاسو د کامیابی جو اسٹوری ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ کی جو جرنی ہوئی کس طرح ہوئی اسپورٹس میں کس طرح آئی کیوں آئی اور پھر ماشاء اللہ اتنے زیادہ جو اعزازات لیے اس کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام اور یہ سب جو ہے بس ہماری یہ کہتے ہیں نا کہ بیس جو ہے آپ کی اسکول سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو میں ایف جی اسکول میں تھی اور ہمارے قیوم اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ تھا اسکول تو بس وہاں پر سے جو ٹیچر ہے ہماری کافی انٹرسٹ تھا ان کا تو بس ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور اللہ کا نام لے کے میں نے بھی ڈفرینٹ گیمس میں آپ کو پتہ ہے ابھی پلیئر رہی ہو جی آپ میں ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہوں کے پی کے اور انبیٹیبل ریکارڈ ہے میرا 7 ایئرس کس کو بیٹ کیا
میرا یہاں پر تو جو ہے انبیٹیبل ریکارڈ تھا جب تک میں خود کھیل رہی تھی. لاسٹ میں نے 2005 میں جو ہے NWFP جیتی ہے بس. اس کے بعد پھر اسٹاپ ہو گئی. اچھا پھر آپ نے اپنی وہ صلاحیت اسکلز دوسروں کو دینا شروع کر. پھر یہ تھا کہ فیڈریشنس میں ڈفرینٹ رہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کیمپس وغیرہ لگاتے رہے بچوں کے اب پروموشن کے لحاظ سے. اور جس طرح میں کالج میں ہوں اب آرمی پبلک گرلس کالج میں, تو الحمدللہ اب اپنے بچوں کا یعنی ایج کے شروع سے جو پہلے چھوٹے بچے تھے پھر اب بڑے بچے گرلز ہیں, اب یہ کر رہے ہیں کہ پروموشن کے لیے بچوں کا کہ جتنا ان کو فیسلٹیز دی جائے اور ان کو اسپورٹس میں بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ جتنا ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے. جس طرح ہمارے لیے ہماری ٹیچرز نے کیا, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے لیے کوئی اس طرح کا راستہ اختیار کریں کہ وہ بھی آگے جو ہے, پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن یہ ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہے. ٹھیک. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پولیو جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے اس طرح کے مختلف گیمز جو ہے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے, اولمپکس میں بھی حصہ دیا ان چیزوں میں. مزید بات کریں گے. آپ نے بیجز کے بارے میں نہیں بتایا کہ کب یہ جیتا, کہاں جیتا, کیسے جیتا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتی ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پھر بات کریں گے. گرانو کو تن کو بڑا گونتے کہ دماغ خلو پس داغی بیار از مکسروں سے. یو ځل بیا ویلکم او ستړي مشي جی. دا یو ځل بیا ځکه وایي چې موږ وختي رالو نو بجلی موږ ته وایي چې تاسو یې څوک چې زما په موجودګۍ کې به تاسو دا شو کنټینیو کړئ. نو بجلی تللی وه نو ځکه موږ چې دی دوباره بیا تاسو نه بریک واخیستو راغلو جي. راځو به موږ به خبرې اترې کوو, گپ شپ به هم لګو, خو د ټولو اول به زه راشم مشتاق صاحب ته به راشم. دی خپل ځان داسې نه محسوسوي چې آیا دی کې څه کمی شته, خو د یو بل په نظر باندې چې کله یو عام کس راشي ګوري نو ډیفینیټلی دی ته هغې ته پکې کمی ښکاري. او دا زه به دویم چې د مور پلار ناپوهي وه یا هغه ټایم کې دومره اویرنس نه و یا چې هر څه شی و, خو هغه پولیو د وجې نه د دې جون چې دی هغه یو ویل چیر باندې راغی. مشتاق صاحب جون څنګه و, کم ایج کې وشو, او بیا دا سروایو, بیا ایجوکیشن, بیا هغه پوره لازم چې هغه لانګ سټوري شارټ ورډس کې موږ ته ووایه. د ژوند دوه پهلوګانې بلکې درې, یو ماشومتوب وي, یو بیا هغه ژوند دی چې الکواني ورته وایي, جوانی دیوانی نه الکوانی کا وایي, هغه اردو کې وایي بچپن, لړکپن, جوانی. نو بچپن خو داسې تېر شه چې لکه سړي ته نه فیل کېده, خو بیا چې کله لږ را مخکې شو او سکول شو بیا دغه شو نو هغې کې بیا هرډلز ډېر زیات و. نو بس الله تعالی زمونږ دا ایمان او عقیده ده چې په الله په یو انسان باندې تکلیف دومره ږدي چې څومره هغه د هغې برداشت کړي. نو بینګ ا مسلم نو هغې کې دا و چې د الله مدد و, د والدینو سپورټ و چې هغه وخت کې د پرایویټ سکولونه هم دومره نه و, نو خپل ایجوکیشن هم پکې ګریجویشن پورې ماشاءالله را ورساو. بیا پکې هرډل ډېر زیات راغلي مخې ته, خو هرډل موږ په ذهن باندې نه دی اخیستی. مشتاق صاحب کم ایج کې مور پلار څه وایي چې څومره عمر وایي چې تاسو 6 month 6 month 6 month دومره زر جی. او بیا چونکه د ریهابیلیټیشن پولیو خو بس چې وشي نو بس هغې بیا ریکوري ریکوري نشته, نو بیا پکې سکول, کالج, یونیورسټي, بیا ډایرکټ خپل بزنس و. لایف خو ټول یو کمی پاتې شي که نه, ډیفینیټلی هغه فیل کېږي په ژوند کې, خو کوم یو داسې خاص لمحه وه چې په هغې کې وایي که نه هغه انسان ډېر سخت ودرېږي, خپل ځان باندې هغه نه که چې عجز چې لکه دا زما په اختیار کې نشته دا شی نه, کوم هغه لمحه وه؟ زما خیال دی که انسان
خپل لکه موږ وایو که نه همیشه د خپل اصلاح هغه که خپل دننه خپل انټرنل ایبیلیټیز باندې سوچ وکړي زما خیال دی هغه ته د دې خبرې موقع نه میلاویږي چې هغه ووایي چې یاره کوم کار زه نشم کولی. نو ما خیال دی چې ما خو ټول عمر په دې سوچ هغه خپل مایند بیلیف دی هغه سټرونګ ساتي. ما کتلي چې دا 3 کاره زه نشم کولی او دا یو کولی شم نو ما په 3 سوچ نه دی کړی خو هغه یو کار امپروف کولو باندې ما ډېر سوچ کړی دی. او روان ماشوم وی ډېر روان وم شریف دومره وران وم چې هر وخت به مې سکول کې وال خوړل او سرکاري سکولونو کې به والو دا و چې فرست پوزیشن به ښه ګډ یو زما بل ملګری دی هغې دې وخت کې اډیشنل ډایرکټر ایجوکیشن هغې خو صحیح دي که نه هغه صحیح و خو بس زما د بچپن ملګری بس په بلیک بورډ باندې هر وخت زما او د هغه نوم او ګډ او استادان چې زموږ څومره وو ماشاءالله ډېر شفیق او انسان دوست او د والدینو نه زیات محترم زه د هغوی عظمت ته نن هم سلام کوم څه دې دنیا کې شته دی څه نشته دی خو هغې به موږ ته بلکل په دې څه نه ویلي چې ډېر به غوسه شو ویل به ذکر ته څه نه ویو چې هر کلاس کې هم تاسو دواړه فرست سیکنډ پوزیشن نو بیا هغې نه پس چې کله پریکټیکل لایف کې 20-25 سال ما ټول پاکستان ابراډ وکتل رالو بټ 2006 نه پس ما داسې فیل کړه چې دا لایف صرف پیسې ګټل ځان دپاره نه دا د خلکو دپاره نه نو ما لایف وقف کا فار ایور دې خلکو ته چې د چا جسمانی ساخت کې لږ ډېر کمیابي شی دی. نن سبا زه پیراپلیجیک سینټر کې 24/7 رهایش او هغه پیشنټ چونکې د هغې موږ پولیو پیشنټ سپاینل کارډ انجري کلب فوټ به د هغې سره په سپورټس باندې یو څیز دی لکه تاسو وی کنه چې تاسو په ټایم کې پرایویټ سکولز یا سرکاري سکول نه تاسو چې د خپل چې د ایجوکیشن شروعات وکړو څومره چې مونږ وایو چې مونږ مخ په وړاندې روان یو مونږ د ترقۍ په لار روان یو مونږ چې نو جدیدیت روان یو هغه عمر به زه دویم چې څومره مونږ وایو چې مونږ جدیدیت کې روان هغه عمره زمونږ فیسیلیټیز کمیږي هغه عمره زمونږ ادارې فوکس نه شي لکه دا تاسو غوندې کسان شوی داسې نور ماشومان شي هلکان شي نو یو مخصوص بس یو اداره وي نور داسې اپروچ نه وي نور داسې ادارې نشته چې هغه سپورټ کړي. ګورې جي دا خو انفارچونیټلی زه به بدقسمتي به وویو چې 74 سال پاکستان کې موږ تیر کړل خو نن پورې 6 پیرې یا 7 پیرې چې کوم سینسس شوي دي نو د بدقسمتۍ نه دي د هغه خلک کوم چې ویل چیر باونډ دي یا څه نه څه معذورۍ سره ښکار دي دا یې ته بلکل ایستي دي زمونږ ډیټا نشته دی زمونږ ډیټا نه د سوشل ویلفیر سره شته دی نه د ګورنمنټ سره شته دی او دا زه تاسو دا یو خبره په دې کې پوینټ آوټ کوم زه اورال ډسیبل خبره کوم WHO چې کوم عالمي اداره صحت بالکل هغې 2017 کې چې کوم رپورټ پیش کړی دی نو د پاپولیشن 15% لکه دا خلک دي 15% یعنی 2007 کې به زموږ آبادي ما خیال دی 21 کروڑ به وه ډاکټر صاحب همداسې وه نو 21 اړو سیف فگر 20 کروڑ والی نو دا 3 کروڑ او مخنیوي نه مخنیوي انتظامات دشته نه سبل سنه لکه ګورئ جي هغې کې موږ لکه لګیا یو داسې نه ده موږ خپل یو تنظیم دی د فرینډز آف پیراپلیجیک په نوم تاسو ته معلوم دی بالکل ما خپل
ملګري بوتلل صوبایي اسمبلی ته صرف او صرف دې دپاره چې آیا دلته اکسیسیبیلیټي څومره ده، صحیح ویل چیر یوزر دپاره دغه څومره دی. ما بوتلل ایون فرسټ دغه ما د ډي جي پي ډي اے سره، ځکه چې پی ډي اے ته به مونږ تلو راتلو نو هر ځای کې به 2-3 سټیپس شته او بالکل شته. نو ما هغه ته هسې وویل ما یاره مونږ راځو، نو چې رالو هر ځای کې زمونږ ویل چیرز او چې دی نن سبا ماشاءالله سوشل میډیا ده نو مونږ الحمدلله ډېر کار کړی دی د سوشل میډیا الکترونیک میډیا. زه ما اخبار خیبر له ډېرې کالمې لیکلي دي، تاسو علم کې نه یي نو ټول سینیر څه پته ده، پاکستان سپیشل میګزین دی. نو پولیو باندې زه دا وایم چې لکه څنګه اوس دا د ډاکټر صاحب دې خبر وکړه دا کووډ لکه ویکسینز ولې لکه خلک دا ویکسین نه ورکوي ماشومانو ته والدین. او دویم نمبر خبره دا ده چې ګورنمنټ اوس لکه کووډ کې ویکسینیشن هر سړي کاوه په خوښه کاوه. د دې مختلف ریومرز دي د پولیو. نو آیا تاسو ته څه پته ده چې د کووډ ویکسین ورکوي چې داسې شی دی؟ هغه موږ ته پته نشته که نه، بلایند فیت دی ورځو او ویکسین دغه سیم پولیو. نو په کار دا دی چې دې کې څومره نقصان وشه جاني مالی همدغه وایم. نو د دې دپاره آیا ګورنمنټ نه زه دا یو تپوس خالي کوم چې آیا دا وجه څه ده؟ لکه اوس تاسو چې آوټ آف سټیشن ځئ که نه نو تاسو نه بای ایري که بای روډ کارډ درنه غواړي، نو دا داسې لای عمل د پولیو دپاره ولې نه جوړي؟ ایگزیکټلی په دې باندې ډاکټر صاحب سره خبرې کوو چې د ویکسینیشن سره دغه کووډ ویکسینیشن هم چې دی هغه ټاپ باندې روان دی. لکه څنګه چې زموږ دلته خلک وایي چې نه پولیو قطرې مه ورکوه، دا به وشي دا به وشي، لکه مختلف زه به وایم چې هغې کې د ډېرو جوماتونو د ډېرو کلو د ډېرو علمانو هم په هغې کې لاس دی، ځکه چې د هغې وایي زموږ دین چې دی نو ماشاءالله چې زموږ مولوي صاحب موږ ته سوی نه موږ دا بالکل صحیح ده بجا ده، یا داسې نورې څه د دین ریلیټډ خبرې موږ دا بجا ده. نو چې کله زموږ یو عالم موږ ته وایي چې نه دا پولیو نقصان دی نو ډیفینیټلی هغه عاجزه خلک دي، ناپوهه خلک دي، به هم په هغې شي باندې بلیو کوي. خو میډیکل پوینټ آف ویو سره آیا هغه څومره نقصان دی ستاسو قطرې نه ورکول یا ایون ویکسینیشن نه لګول، په دې دواړو باندې به خبرې اترې کوو. خو یو وړه غوندې دمالو بیا به ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. ویلکم ستړي مشئ، یو ځل بیا د خیبر سحر د پېښور نه تاسو ګورئ لګیا یو موږ خبرې کوو په پولیو باندې هم لګیا دي خبرې اترې کېږي، ولې چې غواړو چې زموږ په ملک او زموږ په صوبې کې دا چې کوم وبا ده یا بیماري ده دا ختمه شي او زموږ ماشومان ګل ګلزار دي، ولې چې زموږ راتلونکي مستقبل د دغې ماشومانو په لاس کې، زموږ فیوچر او پاکستان د دغې ماشومانو په لاس کې دی. نو پکار یې چې موږ د پولیو قطرې ورکړو، د ماشومانو دا فیوچر چې دی هغه موږ سیف کړو. پولیو سره سره موږ کووډ ویکسینیشن باندې هم خبرې کوو. موږ غواړو چې ډاکټر صاحب هم په دې باندې رڼا واچي. د خلکو ناپوهي ورځ تر ورځه سیوا کېږي، چې څومره موږ وایو چې یاره ایجوکیشن دی، څومره موږ وایو چې خلک اویرنس راغی، میډیا راغله، سوشل میډیا راغله، ټل موږ هماغه ځایونو کې نښتي یو. نه د ویکسینیشن سره ډیت کېږي، هارټ اټیک کېږي، دا کېږي هغه کېږي. لکه دا به تر کومې پورې ډاکټر صاحب موږ دا شی نه فیس کوو؟ بیا هماغه انفارچونیټ خبره ده چې څنګه د پولیو سره نیگیټیو پروپاګاندا وه، دغه شانته کووډ سره نیگیټیو او صرف پاکستان کې نه د ټولې دنیا کې ده، امریکا کې هم ده، یورپ کې هم ده، استرالیا کې هم ده. خو هغې بیا اکسپټ کوي که نه، مطلب هغې کوي ځان ویکسینیټ کوي، هغې هم ویکسینیټ کوي. او زموږ کم از کم په کووډ کې دا یو ښه کار دی چې ګورنمنټ خپل طرف نه
پابندیان یې لګولې که تاسو ویکسین نه کوئ ځکه چې صرف ستاسو ژوند نه دی د نورو ژوند هم دی. اوس که زه ویکسین ونه کوم او ما ته کووډ وشي او زه راشم دلته کښېنم نو زه د ټولو ژوند په خطرې کې اچوم. نو لکه صرف زما ذات سره د هغې تعلق نه دی د نورو سره هم دی. نو هغې دپاره ګورنمنټ دا هغه ولګولې چې تاسو په بس کې نه شئ تللی، تاسو په جهاز کې نه شئ تللی، تاسو رسټورانټس ته چې ځای نو تاسو نه کووډ هغه کارډ غواړي یا موبایل کې چې کوم تاسو سره هغه تاسو نه غواړي. نو کم از کم دا دی چې پاکستان پرون ما کتل د دنیا په ټاپ 9 کنټریز کې راغی چې کم ویکسینیشن باندې ټاپ کې دي. دا زموږ دپاره یو ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده. شکر دی بس کې خو مخکې شو. زه که لږ شانته دا کینسر سایډ ته راولم نو هغې کې یو اوس هم یو مسکنسپشن دا دی چې کینسر پیشنټ ته کووډ ویکسین مه لګوئ. کینسر پیشنټ ته نه لګي نه چې مه لګوئ. خو لکه ما اکثر پیشنټ ته زه وایم چې تاسو لاړ شئ کووډ ویکسین ولګوئ. هغې راشي جي موږ ته خو ریفیوز کړه چې په کینسر کې موږ کووډ ویکسین نه لګوو. نو اوس چې کوم ریسرچ شوی دی انټرنیشنلی نو هغه دا وایي چې کینسر پیشنټ ته هم لګول پکار دی. اچھا لازمي دی او ځکه چې هغې هسپتالونو ته ځي، هغې په ویټینګ روم کې کینی، هغې وارډونو ته ځي. نو که ان کیس هغې ویکسینیټډ نه وي نو هغې زیات چې دی په خطرې کې دي کمپیر ټو نارمل پاپولیشن. نو اوس یو هغې کې دا خبر ده چې د هغې قوت مدافعت دومره نه وي چې څومره عام کس کې. نو که یو کس عام کس چې دی عام پاپولیشن نه تاسو یو څو خلک والی هغې له ویکسین ورکړئ نو 95% هغې کې قوت مدافعت پیدا شي او په کینسر پیشنټس کې تقریباً 40 او 50% کې دا دی. خو هغې وایي چې something is better than nothing. نو بیا وله مونږ ان رایټینګ ورکو چې تاسو خپل سینټر ته لاړ شئ. اوس انټرنیشنل ټرایلز شوي دي چې هغې کې هغې وایي چې په کینسر پیشنټس کې هم آلدو امیونټي دومره نه ډیولپ کېږي خو بیا هم ورکول ښه دي. نو زما خپل کینسر پیشنټس ته هم دا ریکویسټ دی چې تاسو ضرور خاص کر بعض داسې مریضان چې هغې علاج ډېره موده مخکې کړی دی نو آفټر 6 months خو تاسو any ویکسین کولی شئ. نو اکثر مریضان دا وایي چې جی بس یو مې لګولې دا بل خو نه لګوم. حالانکه هغه 28 days پس وی لازمي وي. نو زه ورته وایم چې یو ویکسین چې کوم فایده ده هغه یو څو میاشتې پس ختم شي انلیس تاسو دوه لګولي مینیمم. بوسټر خو بیا وروسته به راشي خو چې دوه هم نه لګولي د هغې یو فایده نشته. نو میاشت پس به تاسو دویم ډوز لګوئ او بیا شپږ میاشتې یا زیات ټایم چې تیر شي بیا به بوسټر هم لګوئ. دا د نارمل پاپولیشن دپاره هم دی او د کینسر پیشنټس دپاره دی. زموږ په سونو مریضان دي کینسر پیشنټس دي چې چا ویکسین لګولې دی او د خدای شکر دی اوسه پورې څه پرابلم نه دی شوی. یو بل څیز د وختې موږ خبره کوله بریک کې چې آیا د کینسر پیشنټ چې دي هغې له هم د پولیو کترې رغه کېدې ریلیټ کېدلې چې آیا د کینسر پیشنټ هم دا خوړی شي بیا د هغې فایدې څه دي د هغې ته کوم بینیفټس ملاویږي؟ دا چې کوم پولیو دی هغې کې دوه قسمه ویکسینز راځي. یو اورل پولیو ویکسین دی چې کومې کترې دي او یو ان ایکټیویټډ. ډاکټر صاحب یو کال اخلو بیا خبرې کوو. جی ضرور. هلو جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک یې موږ سره او د چېرته دی؟ زه احسان دانش خبرې کوم چې د پیراپلیجیک سنټر نه. مشتاق صاحب ته ډېر ډېر سلامونه، ډاکټر صاحب ته تاسو ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب زما ډېر ښه ملګری هم دی او ماشاءالله د سپیشل پرسنز دپاره ډېر زیات زبردست کارونه کوي او اپریشیټ کوو موږ دی ولې چې د دې ادارې او د هغه چې کوم دي دې سره د سپیشل کسانو ډېره زیاته حوصله افزایي کېږي. او بل جي ستاسو د پروګرام وضاحت سره یو ډېر اهم ترین طرف ته چې نور خبرې خو مشتاق صاحب وکړي د اکسیسیبیلیټي په باره کې او نورې خبرې خو یو د صحت کارت په باره کې زه یو خبره کول غواړم چې هغې کې کوم مونږ ته دغه میلو شوی دی 10 लाख هر پر پرسن ته میلاویږي که نه جي. نو د سپیشل پرسن صرف بیماري نه ده، د دې غټه بیماري دا ده چې دې ته د ویل چیر اسسټیو ډیوایس د دې شیانو ډېر زیات ضرورت دی. نو پکار دی چې دا دې کې انکلوډ کړي په دې صحت کارت کې دا هم انکلوډ کړي او د زموږ سپیشل پرسن ته په دې صحت کارت دی چې کوم رقم دی کې پروت دی چې دا ورته په اسانه طریقه باندې ملاویږي. بعضې داسې سویر ډسیبلیټیز وي چې په هغې کې هغه ته د الیکټریک ویل چیر ضرورت وي لکه د هغه لاسونه هم کار نه کوي. نو کم از کم چې په دې کارت کې چې کومې پیسې وي چې هغې باندې ورته 1 लाख پورې او دې پورې ورته
دا الیکټریک ویل چیر ملو شي. او دویم نمبر کې ورته دا وشي چې نارمل چې دا کوم ویل چیر مینوال ویل چیر دا ورته ملو شي, یا نور چې کوم د دې سپورټیو ډیوایسز وي چې هغه دې ته ملو شي. لکه تاسو وینا ده چې دا کوم صحت کارت چې د ګورنمنت ډیسایډ نه ایشو دی د پای کې د سپیشل پرسنز د پاره د ویل چیرز د پاره چې دی نو سپیشل دا رغه په کار دي چوشي ایډیشن په کار. تاسو دا پروګرام ډېر ښکلی دی. او بل دي تاسو ته زما دا ریکویسټ دی چې دا پروګرام تاسو هر هفتې په ورځ زموږ ډېر زیات هیروز دي چې کې زموږ انجینیر عرفان دی, ثناء الله دی, ایاز, زموږ مختلف اسوسییشنز مشران دي چې هغې کینی او مطلب دا دی چې هغې پکې داسې خبرې کوي چې دا زموږ سپیشل پرسن چې دي دې نه مستفید کېږي. نو کوشش پکار دی چې دا تاسو هر هفته دا پروګرام کوئ او داسې مختلف کسان پکې مونږ سره غف شپ لګي نو دا ډېره ښکلې خبرې. بالکل د هغې په راتګ باندې به یو پوزیټیو میسج چې دی هم کنوي کېږي. غواړو دغه او ثناء الله کوم یو ثناء الله دی هغه ثناء الله تصویر جوړ کاغی لاړې جی ډېره مننه جی, ډېره زیاته مننه د یو ښه تجویز دپاره. خبرې مونږ کولې ډاکټر صاحب سره خبرې چې د هغه په بریک کې پاتې شوله ځکه چې وړوکې بریک اخلو پس د هغې چې راشو نو تفصیلا بیا ډاکټر صاحب په دې باندې مونږ له جواب راکړي. جي ګرانو کتونو مونږ سره اوسئ, واپس راځو. خیر راغلی ګرانو کتونکو, یو ځل بیا ستړي مه شئ. وخت کم مقابله سخت او زه غواړم چې ډېرې زیاتې خبرې دي او هغه زه د خپلو مېلمنو نه تپوسونه او پوښتنې وکړم. د ټولو اول به مونږ هغه پولیو هغه چې کینسر پیشنټ ته ورکول دي, وایرل دي یا چې کوم انجکشن فارم کې دي, هغه به تاسو لږ ایکسپلین کړئ ډاکټر صاحب جي. ٹھیک شو. نو هغه یو اورل پولیو ویکسین دی یو انیکټیویټډ هغه انجکټیبلی چې څه ټایم پیشنټ زمونږ اکټیو کیموتھراپي د کینسر ټریټمنټ الي لګیایي نو هغه ټایم کې مونږ اورل پولیو ویکسین چې کوم دی دا مونږ نه الاو کوو ځکه چې دا لایو اټینویټډ دی. نو هغې له مونږ یو سرټیفیکیټ ورکو که کور ته پولیو والا راشي نو تاسو ته دا سرټیفیکیټ وښایي چې دا کیموتھراپي نه ډیپینډینګ آن کیموتھراپي 2 میاشتې یا 6 میاشتې پس په دا کترې ورکوي. ورکول بیا هم دي خو 6 میاشتې پس, خو ډیپینډینګ آن چې کوم قسم کیموتھراپي ده یا که ډېره ارجنټ کیموتھراپي نه ورکول پکار نو موږ ماشوم پیرنټس ته وایو چې تاسو دغه کترې ورکې بیا 2 هفتې پورې موږ کیمو نه ورکوو. نو یا به د علاج شروع کېدو نه 2 هفتې مخکې دا پولیو اورل پولیو ویکسین لري یا به د علاج د ختمېدو نه ډفرنٹ علاجونه دي 2 میاشتې نه والا 6 میاشتې پس به دي انجکټیبل کولی شي. جی پیشنټ ته څه فایده ملاویږي دی د نه نه ورکول نه لایف چې کوم دی دې کې دا خطرې چې چېرته کې نورم خور نه شي. نو او بل دی چې د امیونټي نه امیونټي نه نو که تاسو ولا کترې ورم کې نو بدن انټي باډیز جوړوي نه ځکه چې کینسر علاج سره بدن بالکل هغه امیونټي ختمه شي. نو که تاسو کترې ورم کې نو هغه یو فالس سنس اف سکیورټي مور پلار دا خیالي چې ما خو ماشوم له کترې ورکړي دي مینس کې هغه کترې اغشتي می خو هغه انټي باډیز نه ډیولپ شوي. نو هغې دپاره مونږ یا 2 هفتې مخکې ورکو چې هغه انټي باډیز ډیولپ شي چې بیا کله مونږ کیمو شروع کوو نو ډیولپ شوي, یا بیا مونږ 2 to 6 months پس ورکو چې هغه باډي بیا دوباره انټي باډیز ډیولپمنټ شروع شوي دي. نو دې دپاره مونږ ډیورنګ اکټیو ټریټمنټ اورل پولیو ویکسین مونږ نه الاو کوو. خو هغې کې مونږ ولیکو چې آفټر کمپلیشن آف ټریټمنټ 2 months 3 months 6 months چې کوم ټریټمنټ وي د چایلډ شوډ هیو اورل پولیو ویکسین. هغه ضروري ده چې الي به بیا هم الي به صحیح. اچھا اوس پر راشو کینسر باندې ولګ مونږ مزید نورې خبرې وکړو. کینسر چې دی د جسم په هرې حصه کې کیدی شي د اني ځای کیدی شي. سیمټمز به څه وي او 4 سټیجز دي ټولو نه خطرناک زما په خیال لاست سټیج چې مونږ ورته وایو زما په خیال 3rd and 4th چې هغې کې زما په خیال هغه بس ټریټمنټ سره هم کار بیانوي. نو څه قسم سیمټمز وي یا د فرض کړه د مری شو یا د نور پکې اندرون څه داسې رغو شو یا بریسټ کینسر شو یا نور داسې څه داسې سیمټمز به چې هغه ډیګنوز کول ضروري دي. دې کې چې کوم ډېر امپورټنټ سیمټم چې کوم دي چې کوم لایټلی نه دي اغشتل پکار هغه بدن کې چېرته غوټې وشي
ګلټي متوي غټي متوي هغه کچرته وشي اور رو سایز زیاتیږي یا نمبر زیاتیږي یا پینفول وي یا پینفول دویم دا دی چې تاسو ته ټوخې دی لکه یو عام ټوخي 4 ورځې 6 ورځې پس هغه ټیک شي داسې ټوخي چې هغه نه ټیکيږي او ټایم سره زیاتیږي یا وسره بیا بلغم کې وینم راتله شروع شي نو دا یو یا امیډیټلی تاسو ډاکټر سره کانټیکټ وکړئ یا داسې په بدن یو زخم دی چې زخم وشو any place in the body اور هغه زخم نه ټیکيږي هغه کریم په تاسو لګول دوايي مخړل هغه زیاتیږي یا هغه نه وینه راتله شروع شو یا کلر رنگ یې چینج کېدی شروع شو نو هغه په کار چې فورن دغه بایوپسي وشي بیا وینه بدن کې چې چرته نمی کله پوز ناراضي کله پاخانه کې راځي کله په امتیازو کې راځي چې چرته ناراضي دام لایټلی نه غشتل پکار امیډیټلی پکار د چې ډاکټر سره تاسو کانټیکټ وکړئ ضروري نه چې دا کینسري خو کازز کینسر خو لکه کې دي شنو ک ای چې په تاسو څنګه سټیجینګ خبر وکړه ک ای نو چې په ارلی سټیج کې پته ولګي نو د ارلیئر د سټیج د بیټر د ټریټمنټ فرست اینڈ سیکنډ کی ریکوری زیاته ده فرست کې ډیره زیاته ده سیکنډ کې هم دومره بد نه تھرد کې پرابلم شروع شي او فورث تقریبا بیا انکیوریبلی زمونږه بدقسمتي دا ده چې زمونږه زیاتره مریضان چې راځي هغه څلورم سټیج کې راځي لاست سټیج وته مونږ وایو مخکې چاته وینا سپیشلی زنانې یا داسې نورم د کلی چې کوم بزرګان دي هغه پس پزان تکلیف تیری او چاته نه وي لایټ اخلي کنه لایټ یې بیا چې مونږ لرا شي نو هغه ټول شدارانې بیا وایي چې ډاکټر صاحب څه خو کې کنه دا څنګه تاسو وایي چې کینسر قابل علاج دی نو دا خو اوس تاسو وایي چې علاج نشي کېدی نو قابل علاج خو الو چې فرست یا سیکنډ سټیج کې اوس فورث سټیج کې تقریبا ناممکن شي تھرد کې بیا مونږه ټریټمنټ د لپاره ایکسپټ کو لګه ټریټمنټ وشي نو اویرنس پروګرامز څنګه شروع کړی دي مونږه ټولې صوبې کې ګرځېدلی یو چترال ته ډی خان ته بنو ته ثوابه ته مردان ته ډاکټرز مخکې اویرنس پکار دی چې ډاکټرز ته په کم ټایم باندې کم ټیسټونه کول پکاري او ریفرلز څه ټایم کول پکار دي چې یو پیشنټ دا سراشي نغله فوري هغه تدابیر چې هغه سور کول هغه سور کو دویم میډیا باندې لکه څنګه تاسو پروګرام دی چې خلکو ته پوهیږي چې څه علامات دي اور څه ټایم به تاسو ډاکټر سره ملاويږي او ضروري نه چې دا کینسري خو هغه کنسلټیشن ضروری دی چې چې په وخت پته ولګي او ټریټمنټ وشي صحیح لکه اویرنس پکار دی او چې د تاسو په جسم کې په هر حصے کې تاسو ته درد محسوسيږي خو دې کې هغه سر وي خو دې کې لاس په یو څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې مین د دې چې کم تاسو به فیل کیږي هغه غوټي غوټي کو تاسو ته د جسم په هر حصہ کې فیل شو هغه لایټ مال هغه باندې روزي مته روي فورن مخ کې تاسو زیاده دغه ټیسټ ورسره کوي نو کوخته مکاغه د کینسر یو شکل اختیاري نو هغه په فرست سیکنډ سټیج کې چې ریکور شو خته مکابه تاسو چې دینو د جون هغه اخیری مرتبه نو ورسي اوکې جی ایکسپنسیو دی کینسر زال ډیر چې څنګه نوم خطرناک دی دغه شانتي میډیسن هم ډیر زیات ایکسپنسیو دي کو هغه تاسو ټابلیټ فارم کې والے کو هغه انجکشن فارم کې والے بیا ما ورېدلی چې ډاکټر صاحب تاسو دغه پیشنټس ته چې دینو میډیسن هم چې دی تاسو فری کوشش کوي چې ورکه دغه باندې زم چې د کم غریبانه نشي افورد کولای چې هغه تاسو پورې اپروچ وکړي علاج ډیر زیات ګران دی لکونو روپے چې دینو هغه د یو مریض خرچه راځي او بعض انجکشن خدای سره چې د یو انجکشن قیمت 1 لک نه زیات دی یا ټابلیټس دي چې 4 لک 15 لک روپے د میاشت خرچه ده دومره ایکسپنسیو نو هغه داسې یو اداره نشته نه حکومت نه ان جی او نه کمپنیز دا افورد کولی شي چې هغه ټول ته دا ټریټمنټ فری ورکړي صحیح نو مونږه یو داسې هغه کړی دی چې گورنمنت او فارماسیوټیکل کمپنیز مونږه آپس کې اشتراک سره دا علاج مریضانو له فری ورکو نو اوس مونږ سره تقریبا 8,000 داسې مریضان دي چې هغه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دا علاج ټوټلی فری وته ملاويږي لګیا دي بعض داسې چې موږ سره نه چې کم نه هغه بیا موږ مریض ته وایي چې دا تاسو په خپل والے چې کم ګران استنی یا ګرانې ګولې موږ سره هغه موږ پیشنټس لا ورکو نو تقریبا 8,000 مریضان د مال موږ سره رجسټرډ دي حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې چاته دا ګران علاج کم دی فری ملاويږي او داسې خلک دي چې د 100-200 کال نه دا علاج کوي لګیا دي بالکل ټیک ټاک دی څوک رکشا چلی څوک په دکان کې ناشتي نو اوس راتلم نو ټاون کې ودرې دم تپوس مې کولو نو سړی راغی نو ما چې رکشې کې نو ما ته وی چې ډاکټر صاحب یې نو مې آو نو ما اون پیژندلې وی تاسو ګوره مې خبر ټي وي هغه ګوره ما هغه پسې نو ما ته مې ما تو زمبو زما ما پسې شه نو ما اون پیژندلې
ډاکټر صاحب زه ستاسو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې کینسر مریض یم، اتو کال نه علاج کوم. نو لکه خپل نارمل ژوند تیری فیملی له پیسې ګټي لګیا دي. نو لکه دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کوم ګورنمنټ او دا کمپنیز کوي چې د دومره زرګونو مریضانو ژوند در دې پروجیکټ سره وابسته دي. اف ان کیس چې هغه د هر ځای نه علاج کوي ډاکټر صاحب او هغه بیا نشي افورډ کولی نو هغه هم راتلی شي، هغې ته هم ویلکم دی. مونږ پریفرنس نیولی ډایګنوز له ورکو ځکه چې مونږ سره نیچرلی دومره ګران علاج د فنډز لیمیټډ دي. نو مونږ پریفرنس دا ورکو چې نیولی ډایګنوزډ پیشنټ سي او سټیج 4 کې نه، ځکه چې دومره که مونږ سټیج 4 پیشنټس باندې هم بیا دا ټریټمنټ فری کو نو فنډز به ټول بیا او بیا خو هلته زما په خیال 4 کې خو بیا هغه فایدې هم نشته او نو زمونږ د ګورنمنټ په بیا لکونو روپۍ مو لګي او مریض هم نه بچ کېږي. نو څه زمونږ د هغه دی چې کم کې مونږ ټریټمنټ بیا ریفیوز کو، خو که سټیج 3 کې راشي نیولی ډایګنوز راشي او بل دا چې د خیبر پښتونخوا ریزیډنټ وي داسې هم کېږي چې اکثر د اټک نه میاوالي نه ډېر ځایونه نه راځي، هغوی بیا بحث کوي چې نور له ورکوي مونږ له ولې نه ورکوي. دا خو د حکومت د خیبر پښتونخوا پروجیکټ نو هغوی رول دا دی چې پرمننٹ ریزیډنټ اف کے پی او دا په پکاري چې څنګه ګوره خیبر پښتونخوا نه دا نورو سیټیز له هم پکاري چې هغې د خپل پیشنټس دپاره دغه شان فیسیلیټیز فراهم کړي. ډېره زیاته مننه، ډېر تفصیلا تاسو موږ له په دې جواب راکړو. سبا جی وختي زنانه خبرې کوي، نن هغې د خاموش مظاهره وکړه چې زنانه نہیں بولتی جی وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہے. راځو بدیله به راځو د بریک نه پس خو اول یو بریک کوو. ویلکم یو ځل بیا درته وایو هرکلی جي تاسو ګورئ د خیبر سحر لایو د پېښور نه نیغ په نیغه جي او یو زه به دویمه چې څنګه هر یو کس لګیا دی وایي د خپلې حصې یو برخه چې دی په کاري خیر کې اچې لګیا دغه شان ای وي ټي خیبر هم چې دی د خپلې حصې برخه چې دی هغه اچې لګیا دی غواړي چې آیا زموږ لیدونکي او کتونکي دا پروګرام وګوري او دې نه یو اویرنس یو پوهه حاصله کړي چې آیا پولیو ماشومانو ته ورکول ضروري دي او بیا زنانو ته نارینو ته ضروري نه ما مخکې وایي چې صرف د بریسټ کینسر یا د ګیلټي دا چې دا صرف په زنانو کې کېږي دا په نارینو کې هم کېږي. نو آیا د هغې څومره چې دی تاسو له احتیاط پکار دی بیا مونږ کو راشو زمونږ پیغلو ته یا زنانو ته راشو نه زنانه چې دی وي د جون په هر کار کې د چا نه رستو نه دی وي مرد کې شانه بشانه وہ خواتین کھڑی ہوتی اور بیا ماشاءالله دا یو رول ماډل دلته موږ سره ناسته ده چې خپل هم یو پلیئر پاتې شوی دا اوس هم چې دی نو یو ټیچ کوي لیډ کوي نور ماشومانو ته هم چې نو زه به اول تاسو له راشم وہ پہلے کی بات آدھی میں رہ گئی نا اب ہم اسے پھر دوبارہ شروع کر لیں گے کیونکہ ماشاءاللہ جب بھی میں آرمی کسی بندے کو دیکھتی ہوں اور ماشاءاللہ ان کے بیجز کو دیکھتی ہوں ان کے وہ کارکردگی تو میں بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہوں. پھر ماشاءاللہ آپ نے اتنے زیادہ لگائے ہوئے تو میں کہہ رہی ہوں ایک ایک کے ساتھ ایک ایک سٹوری جڑی ہوگی ڈیفینیٹلی. جو زیادہ تر ہے وہ نیشنل گیمز ہماری پاکستان کی جو ہوتی ہیں تو آپ کی اس کی پارٹیسپیشن کی ہے. پھر الحمدللہ میں نے سیف گیمز میں یعنی کے پی کے کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا اور اسلامک انویسٹمنٹس گیمز میں اس میں میجورٹی جو ہے جو ٹیمز پارٹیسپیٹ کی تھے جن کنٹریز نے اچھا یہ ان کے بھی تھوڑے بہت ہیں لیکن اس میں ہماری اپنی فیڈریشنز کے نیشنل گیمز کے اور یعنی اس طرح سارے ایز اے پلیئر آپ ملک سے باہر گئی ہو؟ نہیں ملک سے باہر نہیں گئی. پاکستان میں سیف گیمز ہوئے تھے اسلامک انویسٹمنٹ گیمز پاکستان میں ڈفرینٹ کنٹریز آئے تھے تو وہ اسلام آباد میں میں نے دونوں اٹینڈ کیے ہیں. اچھا پاکستان کی طرف سے. میں اسی لیے پوچھا میں نے کہا وہ میری مخالف ٹیم کے ساتھ کھیلی ہو کہ نہیں ان کے ساتھ میں نے پکچرز دی تھی جو وہ ون کر کے پاکستان سے گئے تھے ون کر کے گئے تھے. ہائے شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ وہ مخالف. لیکن وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ون کرتے ہیں ہر جگہ. یعنی یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ یعنی گیم میں تو آپ یہ چیز نہیں ہو سکتی نا کہ ہم ہی جیتے. وہ تو مارنا تو چاہیے ان کو بہت زیادہ بنتا ہے مارنا. اچھا جی مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کے جو ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ بات کریں گے. آیا کتنے ایکٹیو آپ تھی یا آپ کی جو آپ کی اپ کمنگ جنریشن ہے آیا وہ اتنے ایکٹیو ہے اپنے اسپورٹس میں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھا ہے. اور میں اس میں لڑکے زیادہ تیز ہے کہ لڑکیاں؟ دونوں جو ہے تقریباً کافی زیادہ. اور پشاور میں جس ٹائم ہم لوگ کھیلتے تھے اس ٹائم تو بہت زیادہ پابندی تھی. خواتین کے لیے ہاں آج سے ظاہر ہے دیکھیں 20 ایئرز بیک جائیں
تو آپ دیکھیں نا وہ یہاں کا کیا سیٹ اپ ہوگا. لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں اب تو بچے کیونکہ سارا کچھ پرائیویٹائز بھی کر دیا ہے, اب ماشاءاللہ بچے بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, والدین بچوں کو آزادی دے رہے ہیں. جی وہ یہ اس لیے کہ جس طرح میڈیا میں جو ہے موبائل ایک طرح سے ہیلدی ایکٹیویٹی بھی اور نہیں بھی. جی کال لے لیتی ہوں میں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کیا منگ سے راو سلام امدا پرجین خبرې کوم رانا خبرې کوم چرته نه خبرې کوي پرجین خبرې کوم رانا جی تاسو ویلکم کو رانا جی سب وای جی ما تاسو خیر تاسو ته ته خیر خیر شکر دعاګانی دي سب وای خج ما دا خبره کوله تاسو خو یو بل لغروان دي خو ما وی زما یو د شي جوړوم کنه نمای چې زما سره د بل شي جوړول ته کول شي بس مطلب زما چې داسې مشور بیا شي یا مطلب ما را کول شي سو کو جوړوم کور کې زما روزګار روان شي. اوکې بلوچ صاحب زموږ پروډوسر صاحب چې دی ناست تاسو فون بندوي ما هغې نه پرون زموږ یو راغلی وه د هغې یو خپل اکیډمي د هلته زنانو ته مختلف سکلز چې دی هغه فراهم کوي نو تاسو د هغې نمبر د بلوچ صاحب نه واله انشاءالله ستاسو مسله به حل شي. صحیح ده ډېره زیاته مننه جي. اوکې جي ښه ډاکټر صاحب چونکې تاسو به موږ نه چې دی اجازت اخلی په بل بریک کې نو زه چې تاسو نه لګي زه خبرې اترې زیات وکړم. مشتاق صاحب اجازت دی که نه کینسر څنګه د هر حصې کیدی شي د هډوکو هم کیدی شي او بیا چې دی نو آیا هغه څومره هډوکې ډیمیج کوي څومره هډوکې هغه نقصان ورکوي اول دا هم راته ووایي او بیا برسټ کینسر چې دې څنګه ما وختي وي که نه چې مونږ چې تلو نو مونږ عموما وایي چې زنانو کې برسټ کینسر کیږي او دا زنانه ما هغه ایوان صدر کې زه په دې خبره ډاکټرانو خبر شوم چې دا سړو ته هم کیږي. جی نو دغه به هم لږ راته ووایي. 99% چې کوم دی هغه زنانو کې 1% هغه په سړو کې کیږي. زموږ کافی پیشنټس دي چې کوم میل دي اور برسټ کینسر دی وتا اور هغه علاج موږ تقریبا عمره شان تکو چې څنګه د فیمیل اوکې سیم ټریټمنټ دی خو هغه لږ زیات اګریسیوي کمپیر ټو فیمیل نو هغه کې بیا موږ کیموتھراپیز او نور چې کوم انډوکراین تھراپي ایگزیکټلی سرجری عمره شان تکیږي نو لکه دا میل او نارملی مسکنسپشن دا دی چې په سړو کې برسټ کینسر نه کیږي نو او ریئر دی ډیر ریئر دی 1% دی خو زموږ کافی مریضان دي چې هغه راځي او تقریبا 1% چې کوم برسټ کینسر یې هغه په نارینو کې هم کیږي. تاسو بل د بون د اډوکو د کینسر خبر وکړه نو اډوکو کې بلا ټوټل کینسر خو په سونو ډیفرنٹ کینسرز دي اډوکو کې بیا بلا قسم اوسټیوسارکوما یا نور قسم سارکوماز دي یو چې کوم دی هغه ملټیپل مایلوما دی داسې شیز دی هغه ټول باډي کې چې کوم اډوکي دي هغه خوري دا کینسر سر نواله تر خپو پورې اډوکي خوړل شروع کی لکه دیمک وینه چې وته څنګه ایگزیکټلی څنګه ویني او مغه شان ته خوري او مریض چې راځي نو هغه ډیر سخت درد کی نو انیشلی خو هغه ته پته نه لګي ځکه چې یو ځای درد شروع شي بل ځای شروع شي بای د ټایم چې هغه پوهیږي ډاکټر له لاړ شي هغه ورته د پین دوا نیول کی ایسر لږ خشي بای د ټایم چې هغه درد ډیر زیات شي هغه موږ لرازي نو تقریبا ټول اډوکي ختمي نو هغه کې فریکچر ډیر چانسز یي که معمولی سو داسې بل هغه ورکی نو اډوکي لاړو نو هغه د لپاره بیا د اویرنس کې موږ ډاکټرز ته دغه وایو چې دا د سمپټمز راځي نو تاسو ولا ایکس ریز کوي دا ټیسټونه آی کې بلا ټیسټونه چې موږ کوو نو هغه انیشلی پته ولګي صحیح هغه بیا چې ایڈوانس سټیج ته راشي نو ګردیم خرابي کی نو موږ چې کوم مریضان راځي دغه ګردیم خرابي دغه بون میرو ختم شوی دغه بونز هم ختمي بیا هم لکه چې علاج شروع کو نو څه حد پورې گزاره وشي خو بیکاز ایڈوانس سټیج کی نو کال 2 کال 3 کال پس بیا وای کې داسې دوايي نه دي چې کمی څه موږ سره شته څنګه سره نشته اج کمی نشته به ډیر زیات ګرانی دي نو هغه بیا زموږ اکثر مریضان بیا افورد کولی نه هغه امپورټ کیږي کو نوم د دې نه ټول تقریبا ټول زموږ دام یو ډیره بدقسمتي ده چې پاکستان کې داسې خو کوالټي فارماسیوټیکل کمپنیز نه دي چې هغه د کینسر میډیسن دلته پروډوس کوي زموږ لپاره شرم خبره ده چې زموږ د کینسر دوايي د بنگلاديش او د انډیا ناراضي نو لکه فورن ایکسچینج هم په خرابيږي او ګرانی مونږ ته پریوزي بالکل ډیفینټلی نو لکه د بون هغه خبره سره ما دا کول چې خو صرف د بون نه دا چې نور کینسري دا مډوک ته خوريږي لکه برسټ کینسر شو یا لنګ کینسر شو دا هم اډوک ته خوريږي نو کله کله داسې مونږ چې زنانه راشي چې زما اډوک کې ډیر درد دی نو مونږ چې ایگزامین کو نو په سینې کې غټي دا ولې نه وي
دا خو د شرم خبره ده، ما به څنګه وي. ښه ډاکټر صاحب د عموما خلک وایي که نه چې زیاتر کیسز چې دي نو هغه جنۍ ته کېږي، هغه ښځې ته کېږي چې هغه ماشوم ته چې دی نو برست فیډینګ نه کوي او هغه چې دی نو هغه بوتل فیډینګ او دا شی نه کوي، نو عموما هغه د پیو غوټې چې دی هغه جوړې شي. نو آیا دس از ټرو چې هغه زنانو ته زیات چانسز وي په نسبت د نورو؟ چانس لږ زیات شي، ضروري نه ده. لکه موږ له چې کوم لکه موږ سو زرګونو مریضان دي هغې کې میجورټي پی ورکړي خپلو ماشومانو، نو دا لکه پروټیکټیو دی، چانسز کم شي. خو دا نه ده چې څوک راشي چې ما خو خپل ټولو ماشومانو له پی ورکړي ما ته ولې کینسر وشو. نو پروټیکشن پرووایډ کوي، بالکل پی ورکول پکار دي. خو دا به تاسو ذهن کې ساتئ چې دا به صرف تاسو له یو خاص حده پورې پروټیکټ کوي. ضروري نه ده چې تاسو ته بیا هم کینسر یا چا پی نه دي ورکړي نو هغې ته به کېږي. داسې هم دي چې ډېرو بعض کې چې دی نو اړو پی کېږي نه، بالکل. نو موږ تپوس کوو ته ماشومه پی ورکوي چې زما خو پی شته نه، نو هغه غوټې چې دي چې کوم د پیو وله کېږي هغې خو بیا جدا علاج دی، هغه اوشي داسې پرابلم نه دی. خو لکه جنرل هغه دا دی چې ماشومان له پی ورکوي، دا ستاسو دپاره او ماشوم دپاره دواړو دپاره مفید دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د قیمتي وخت راکولو او دومره مفید او دومره چې دی نو په اسانو لفظونو کې تاسو زموږ کتونکو پوه کو یو اویرنس چې دی تاسو زموږ په چینل باندې زموږ ویورز لور کو. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره کمټمنټ چې دی نو هغه کړی چې تاسو موږ نه وختي زه نو ډیره مننه. یو جهان مننه ان شاء الله چې بیا داسې رغی تاسو به راغواړو ان شاء الله. ضرور ضرور. او I hope چې تاسو به انجوای کړی نن موږ سره. بالکل ما ډیر انجوای خوشاله شو. او دام خدای چې خلکو ته اویرنس تاسو پروګرام په ایبانې وشو، نو ډیره مهرباني تاسو. ډیره مننه تاسو نه. ګرانو کتونکو د مکو په ځاغي بیا راځو موږ سره اوسه. ویلکم ستړي مشي، خیر اغلاس د خیبر سحر تاسو ګورئ جی او مونږ ناست یو. ډاکټر صاحب له مونږ اجازت ورکول چې ډاکټر صاحب تله هغې هاسپټل ته تله، ډیفینیټلی د هغې پیشنټ په د هغې انتظار کوي. خو سبا جي مونږ سره ناست او مشتاق صاحب هم مونږ سره ناست دی، خبرې اترې به کېږي. اول به زه سبا له راشم ځکه چې هغه غریب وختي داسې غلې ناست او ایسے هم نه وی وہی بولو تم لوگ آج دل کا بڑاس نکالو، میں نے کچھ نہیں بولنا. نہیں بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے جو کہ آگے بچوں کے لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے. صحیح. اچھا صبا جی ہم اسپورٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جب ٹائم تھا آپ کھیلنا چاہ رہی تھی، ڈیفینیٹلی آپ ماشاء اللہ ہے، آپ نے ایک نام بنایا ہوا ہے، لیکن بہت سارے اور خواتین لڑکیوں کا شوق ہوتا ہوگا لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. ڈیفینیٹلی اب کے جو چاہے وہ لڑکیاں لے لو چاہے لڑکے لے لو، کسی بھی فیلڈ میں آنے کے لیے ان کو کوئی بندش ہی نہیں ہے. ایون شوبز میں کتنے لڑکا لڑکی جو آ جاتے ہیں. اب کے اب جو لڑکیاں ہیں آیا اتنی سنسیئر ہے اسپورٹس کے ساتھ جتنی آپ ہوتی تھی؟ اتنے ٹائم دیتے ہیں؟ بالکل جتنا ان کو مل سکتا ہے، لیکن جس طرح میں نے اب بچوں میں شوق دیکھا ہے، یعنی میں سمجھتی کہ شاید اب موبائلز وغیرہ کی وجہ سے اتنی بچے پارٹیسپیٹ نہ کریں یا کچھ، لیکن نہیں، بچے ماشاءاللہ گیمز میں ہیں ایکٹیو. اور ماشاءاللہ جب میں اسٹیڈیم جاتی ہوں تو میرا دل اس لیے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اب صرف ایک گیم نہیں ہے، مختلف گیمز، اور ماشاءاللہ شام کو آباد ہوتا ہے اسٹیڈیم. پریکٹیکلی چیزوں میں بندہ جو ہے نا فریش بھی رہتے ہیں، ہیلدی بھی رہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا موبائل ایک ایسا کیڑا ہے نا سمیت میرے اس میں گھس جاتے ہیں نا تو میرے خیال سے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا. بیماریوں جتنی بھی ڈیزیز ہے وہ اسی سے آپ کو مطلب لگ جاتے ہیں کیونکہ بیٹھے بیٹھے بندہ پریکٹیکلی. یہ تھا کہ جس طرح پہلے اسپورٹس کے ایونٹس زیادہ ہوتے تھے، لوگ کم تھے، ہیلدی ایکٹیویٹی. اب کورونا کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا یعنی کم ہوا ہے رجحان، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ بچے ہیں اور سب جو بھی ہیں پارٹیسپیٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جس گیم میں بھی ہیں اس میں ان کی ایک لگن ہے اور آگے جانا بڑھنا چاہتے ہیں. گرلز اپنی جگہ پہ ہیں اور بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں ان کی ماشاءاللہ، یعنی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے. اور دوسرا ان کو مواقع ہیں، اسپورٹس کی ہر فیسلٹی ہے. ہمارے زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اولمپکس میں لڑکیوں کے یہاں کے مطلب آپ کے کالج کے حوالے سے کون سے گیمز کی زیادہ تیاری ہوتی ہے؟ بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، ایتھلیٹکس ہیں، یہ والی بال ہو گیا، نیٹ بال. ایتھلیٹ میں لڑکیاں ہیں؟ ایتھلیٹکس میں بالکل ہیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا جو ہے ان کا، یعنی وہ جتنا کر سکتی ہیں یعنی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے، کیونکہ پڑھائی بھی زیادہ ٹف ہے، لازمی ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب عاقل شاہ صاحب نے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ہم ہمارے اولمپک کے صدر ہیں وہ،
تو انہوں کے ساتھ ہم لوگ یہ کریں کہ ہم ایک کے پی کے لیول پہ جو ہے اسٹارٹ کریں گے, ایک ای میل آئی ڈی دیں گے شاید, یا جو بھی اس طرح کریں, تاکہ اگر کسی ڈفرینٹ علاقے میں کے پی کے کوئی ٹیلنٹ ہے اور ان کو موقع نہیں مل رہا ہے, وہ اس پہ ڈائریکٹ اپنا جو ہے اپنی پرفارمنس یا اپنا جو بھی اچیومنٹس ہیں وہ بتائیں, وہ اپلائی کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے گا, کیونکہ اب یہ ایک ہمارے پاس کوریج ہو گئی نا, پلیٹ فارم ہو گیا. اب یہ ہے کہ بچے تو آتے ہیں لیکن بعض لوگ نہیں آ سکتے, اچھا, جو دور دراز کے ہیں. اب کتنے بچے جو ہیں وہ ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ٹیلنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ان کا سامنے آتا. حالانکہ اسپورٹس میں آج کل لوگ بہت زیادہ ان ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ بس آنا چاہیے, لیڈیز کا بھی زیادہ ہو گیا. ایک کویسچن میڈم سے میڈم, یہ جو اسپورٹس کے ساتھ آپ کا لنک ہے, اس میں آپ کے ساتھ اس طرح اسپیشل لوگ جو ویل چیئر باؤنڈ لوگ ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گی, کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویل چیئر پہ لوگوں نے کتنے اچیومنٹس کیے ہیں. بالکل جی نے کہا ابھی تک ہم لوگوں نے کی. جی پیرا اولمپک کے پی کے میں ہوتا ہے یہاں پر, بلکہ اس ٹائم سے ہوتا ہے جب اس کی کوئی اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی. اور وہاں یہاں پر اس میں بھی فی الحال تو یہاں پر ایک گیم میں ہوتا ہے, ٹیبل ٹینس میں پیرا اولمپک کروائے گئے, ریسز ہیں, ریس کمپٹیشن ہے, ہاکی ہے, ویل چیئر ریس ہے, جی پیرا اولمپکس میں ٹیبل ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے. آپ زینب برکت کو جانتی ہیں؟ جی, نام وہ اس نے چائنا میں, جی بالکل, تو اس طرح کے مطلب یہ لوگ اگر ان کو کام کاج نہ ملے, ان کو جابز نہ ملے, ان کو اس طرح کے, تو آپ دیکھیں فیمیل میں بہت زیادہ پوٹینشیل, اتنی پوٹینشیل ہے, مردوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے, سڑوں کے مشترے. جی زتا سویم کنا زمنگ دا سپائنل کارڈ انجری گورا نن سبا په پیراپلیجک سینٹر کې چې سکیږي زمونږ سره زینب برکت یو ډیټا انټری اپریټر ده او ور سره سپورټس کنسلټنټ ده, گاڑی چلی احسان دانش چې کالی کړو دا د میل د پاره سپورټس کنسلټنټ دی. 34 ایئر بیک دته سپاینل کارډ انجری شو, پی ټی سی ایل نه ریټایر منټواګس او بیا دلته پیراپلیجک سینټر کې په د ګورې ملیشیا کې په نورو ډېرو ملکونو کې چاینا کې وخت هم د دومره ایوارډز دي او هغه ټول پیراپلیجک سینټر ته ولې او جی چې دا یو یونیک اداره ده چې دې ته هر قسمه د ټول پاکستان نه انکلوډینګ افغانستان. نو په سپورټس کې زمونږ د خلکو دا څومره هغه چې راوچت شوی. بل سوري مشتاق صاحب تاسو خبره کړ کوم دا خو زړه دی که نه, لکه ضرور خو نه چې یو کس په ویل چیر کې نو د هغه به زړه ني, هغه به سپورټس سره شوق نه لري. ډیفینیټلی چې څنګه یو عام کس شوق دی داسې به ډیفینیټلی دی هم د مختلف سپورټس, کرکټ شو, هاکی شو, فوټبال شو, او ښه اچیومنټس یې پکې دي. صحیح داسې نه دی چې نه دي, بلا ډېر اچیومنټس. ماشاءالله. مشتاق صاحب چونکې ټایم بیخي کم دی, د پولیو حوالې سره څه داسې ښایسته غونډه کې وړوکي میسج کتونکو ته ورکول غواړئ؟ پولیو قطرې بالکل په اسلامي طریقه باندې لازم دي, او چې کم خلک کم والدین پولیو قطرې نه ورکوي ا د خپل اولاد په خپله دشمن دی, او په معاشره باندې هم هغه بوج جوړ شي بعض اوقات. ولې چې دلته زمونږ د بدقسمتۍ نه یو ریهب سینټرز ډېر زیات کمی دی, یو پیراپلیجک سینټر دی چې په دې باندې هر قسمه خلک بیا راځي. نو ګورنمنټ ته مې دا اپیل دی او والدین ته, او خاص کر علما چې هر د جمعې په خطبه کې په خپل رول په دې کې ډېر زیات ادا کړي. ولې چې موږ ته الله تعالی د انسانیت درس راکړی دی, نو بینګ هیومن دا د هغې کردار هم پکې ډېر غټ دی لازم, بلکې د هغې د ټولو ناول دی ځکه چې موږ د هغې زیات اورو. نو پکار یې څنګه تاسو خبره هر د جمعې په خطبه کې پکار یې چې دا یو 10-15 منټ په پولیو باندې بحث پکار دی. نو زما په خیال خلکو ته به یو ښه اویرنس خورېږي. ډېره زیاته مننه, یو جهان مننه, زموږ دعاګانې تاسو سره دي چې ای وی ټي خیبر بالکل زموږ خپل کور دی او همیشه دلته راغلي یو, او تاسو ډېر زیات پروجیکشن
موږ خلکو ته سپیشلی راکړی دی او په هر پلیټ فارم باندې د دې خبر نه موږ ډېره زده کړه کړې ده. ډیرا مننه تھینک یو سو مچ. صبا جی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا شو. بہت زیادہ بہت اچھا لگا اور بہت مزہ بھی آیا اور بہت انفارمیشن بھی ملی اور ڈفرینٹ چیزوں کی. وہی آپ والی بات ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ زندگی تو آخر تک سیکھنا ہے. مزہ کون سے والے میں آیا تھا؟ آج کے والے میں آیا تھا کہ نہیں ونس اپون اے ٹائم جب آتے جوان؟ نہیں، آج زیادہ مزہ آیا. اس میں میرے ساتھ پولیٹیشینز آئی تھیں. اچھا. تو یہ ان کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ذکی الرحمان تھی، اس میں مینا شمس ہے، تو مینا شمس کے ساتھ آپ کو مزہ آیا نہیں تھا؟ بالکل. تھینک یو سو مچ. ذکی کو زموږ خسته غوندې کې روډ الله دې کامیاب لري. بہت بہت شکریہ جی. ډیره زیاته مننه کتونکو ستاسو نه ډیره زیاته مننه. د 21 تاریخ نه د پولیو مهم شروع شوی تر د 15مه پورې به دا مهم شروع وي جی. مهرباني وکړئ خپل ماشومان مه پټوئ. د پولیو 2 څاڅکي قطرې دي او د یو څو سیکنډو هغه پوره هغه پروسیجر وي په هغې باندې چې دې نه ځاله زړه مه تنګوئ. خپل ماشومان له پولیو ورکړئ د ملک دپاره، د ځان دپاره او د خاندان دپاره. انشاءالله چې جون دي بل هفته بیا حاضرېږو. خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ. د الله پامان.